अस्सलाम वालेकुम दा पख्तून डिजिटल दे زم شیراز احمد شرازي په نن پودکاسټ کې با من خبرې کو د خیبر پختونخوا سکیورټي سچويشن حواله سره د شان د من خبرې کو په کابینه کې وسلې بیا توسی ضرورت سو د سره د انډین آرمي چیف لخوا الزامات دھمکیانې د دې وجوهات سدي آیا د بنیان المرصوص چې کومه هغه غم غوسه ده هغه تر اوسه پورې انډین فورس سره انډین آرمي چیف ته د هغه اوسه پورې احساس ولې دی ولې د ختميږي نه دي نه علاوه موږ به خبرې کوو چې متحده عرب امارات سره چې کوم ډیفنس پیکټ شوی دی په دې کې څه دي د دې وجوهات سدي مثلا په پودکاسټ کې سینیئر اینکر پرسن سینیئر تجزیه‌کار ډاکټر سجاد بخاری سے موجود دي سر تھینک یو سو مچ سر د قیمتي وخت لپاره مننه سر سکیورټي سچويشن په خیبر پختونخوا کې ټکیږي نه مونږ ګورو چې دستر بلا بدمنه کې اضافه کیږي تاسو د دې وجوهات څه غنئ ولې صوبایي حکومت په دې باندې فوکس نه کوي ډیره مننه تاسو خو شیرازي صاحب بلوچستان او خیبر پختونخوا چې داسې تصویراتي ته وګورئ د دې دواړو د صوبو د بد مرغه یوې خواته خو پسماندګي ډیره وه بالکل او بل سکیورټډ پاپولیشن د غرو علاقه ده نو الته بیا کم دشمنان چې دي زموږ هغه خو دا غواړي خاص کر یو خو زموږ دا ډیر غټ بارډر دی شپږ څخه زیات خو بارډر کراسینګ دا رنګ دي چې انتهایی حساس بارډر کراسینګ دی باجوړ باندې تا وسول د چې څونه حمله وسولې دا تر چې دي زموږ تورخم چې دی هغه ډیر حساس دی نو یو خو د بارډر د وجه د خیبر پختونخوا دویم بلوچستان ته وګورئ یوې خواته چې دی د سپین بولدک چمن دی بل ایران سره مونږ ماشکیل او تافتان او بیا ډیر سکیټرډ پاپولیشن دی ډیره غټه مطلب د غرو سلسله دي نو په هغه کې زموږ د ډیپلویمنت ایشوز هم ستا یو خو زموږ د کیپاسټي ایشوز دي چې په خیبر پختونخوا کې یو خو د پروینشل ګورنمنت او د فیډرل ګورنمنت انډرسټانډینګ ډیر کم وي او د هغې خو ته وګورئ یو کنټینیوټي ده مطلب پاکستان تحریک انصاف چې د هغه په برسر اقتدار ده نو د دې د وجه هم دا دی چې یو خو انډرسټانډینګ نسته بل دا دی توجه نسته او د خیبر پختونخوا ګورنمنت چې دی دغه کارو گورننس هغه گورننس پرې خو هغه ول بس دا پلا به مونږ بل کار نه کو دا پلا به زه شهیدېږم یا زه به شهید شم د چشت لپاره د خان صاحب لپاره نو کله بانی تحریک انصاف لپاره خیبر پختونخوا منډیټ ورکړی دی بیا د خیبر پختونخوا ولس ته مبارک بیا مبارکي ورکو کله دې لپاره منډیټ ورکړی دی نو بیا د چیغې نه وي او که واقعي د دې لپاره منډیټ نه دی ورکړی او دا رښتیا ده او حقیقت دی چې د خیبر پختونخوا خلکو چې دی د دې لپاره منډیټ نه دی ورکړی چې تاسو صرف د خان لپاره کار وکړئ خان لپاره هم څه لګا هغه د بنیادی فنډامنټل کانسټیټیوشنل رائټس لري خپل بنیادی ضرورت لري روډ انفراستراکچر ورته جوړ کا تعلیم لپاره کار وکړه دا نه دی چې بس ډیر ښه تقریر اوس کا اسکی اوس کا دا په دې باندې چې دی په د ډایلاګز باندې چې دی دا وطن نه چلیږي سر که د خان رهایی لپاره ووټ ورکړي نو اوس په خودو قانون رهانه کو د خان رهایی لپاره اسو خان به رها کیږي یو جوډیشل پروسس دی هغه باندې به رها کیږي یو قانون دی دغه مطابق به رها کیږي دا خو تھوڑی یا ګنډاسه د پلاس کې جنې ولې دی لاړ بشي خان چې دی هغه به رها کی او و به تختی نو دا رنګ خو نه کیږي دا یو پروسس دی په هغه پروسس باندې جوډیشل پروسس دی په هغه باندې بدای کوي دغه د پاره چې دی لا موجود دی دغه په ذریعہ کوي دا پاکستان دی په دې کې قانون دی کانسټیټیوشن دی ډیموکراټک سټرکچر دی دغه مطابق به دا ګرد کار کیږي نواز شریف هم دا تراو شو نو نواز شریف هم دغه میتھډ اډاپټ کو هغه ټول چې کوم ریمیډیز هغه یوټیلایز کو هغه ایکسرسایز کو نو دا خو طریقه نه ده چې تاسو چې په زور به خان صاحب رها شي نو زما صرف دا دی چې د خیبر پختونخوا چې کوم ولس دی دا ټیم یوې خوا د دهشتګردۍ سره مخامخ دی بلې خوا بېروزګارۍ سره مخامخ دی دریم خوا سره هیلث فیسلیټیز دی ایجوکیشن معامله ده بېروزګارۍ ده دا ټول عوامل کار فرما دي نو په دا ټول شانو کې چې د خیبر پختونخوا خلکو ته کدا الزام موږ ورکو دا بار بار چې وایي یاره موږ ته چې منډیټ ملاو شوی دی هغه یو منډیټ دی چې بس خان صاحب رهایی ده دا بالکل غلط دی ته ولاړ سه اوس پوره هزاره ډیویژن دی ته په هزاره ډیویژن کې وګوره خلک چې دی یو اویرنس ته وګوره خلکو څه نه څه کارونه عباسي صاحب دی سردار یوسف دی ځینې خلکو خپل د خوا کوششونه یې وکړلې ته ما ته دا راوښیه چې شهزاده ګستاصف خان خو هلته ناست دی هغه یو د دوی سره ډېر ښه هغه کمه علاقه وه هغه دغه دپاره دا د پی ټي آی خپل پروجیکټ دی د پی ټي آی خپل ذاتي پروجیکټ دی منډي مالیه سیاحتي روډ بالکل ټیک دی هغه د شینکیاري نه ونیسې بیا تر هغه کھنډا پیک پورې دوی یو روډ جوړو هغه هم هغه د ټپ دی معاملات
ठेकेदार هم زما خل مخته نه شي چې دا روډ هم جوړیږي نه جوړیږي کني زما په اندازه باندې 1.38 او 34 بلین ډالر یو پروجیکټ ټوریزم لپاره او زه دا تاسو ته ګارانټي در کوم په دې کې او زه تاسو ته دلته زه داوا کوم چې دا ټوریزم والا روډ جوړ شوی وای اوس به خیبر پختونخوا او خاص کر هزاره ډیویژن ته بلینز روپیز په خالی په ټوریزم کې به ملاو شوی ریونیو به دوی پیدا کړي وای لیکن دوی هیڅ کار نه کړی خالی خبرې دي ډایلاګز دي نو زه دا وایم چې پکار دا دی چې پولیټیشنز کم از کم د خلکو سره چې کم وعده کوي قولونه کوي دغه کم از کم پاسداري وکړي د دې لپاره خو منډیټ نه دی ورکړی چې ته به یو کار کوي چې ګرد ورځ به اسلام آباد کې ناست اس کا اوس کی په دې کار نه کیږي صحیح سر مونږ ګورو چې خیبر پختونخوا کې کرپشن سیوا دی په هرې محکمه کې کرپشن روان دی ټرانسپیرنٹ پوسټینګ کې کرپشن روان دی اوس په کابینه کې اضافه وکړه سم مشیران واغسله سم منسټران واغسله تاسو ګورئ چې دا دغه تسلسل دی کنه څه کار د پاره زما تا دونه اهم سوال وکړو شیرازي صاحب او ما د خدای غوښتو چې ما نه یو انکر دا سوال وکړو د بلوچستان او د خیبر پختونخوا انټي کرپشن اف ای ای قومي احتساب بیرو د دې سزما یو سوال دی دا دواړه صوبو کې کرپشن لکه نشته دا صوبو کې لکه ایلینز دي مطلب انسانان نسته پکې نو کرپشن هم نه کیږي ډېر ښه روان دي ټولو په لاس کې تسمیانې دي ماشاء الله تعالی یو نه بجټ لیپس کیږي نه چې دی په ایجوکیشن کې نه په هیلث کې نه په بل سیکټر کې کرپشن کیږي دا ادارې چیرې دي دا ادارې ولې نه دي متحرکه دا ولې خپل کار نه کوي د دوی خپل ډومین دي دوی خپل په ډومین کې ولې کار نه کوي زه دا وایم چې کرپټ پریکټیسز یا د کرپشن چې تر هغو بېخکني نه شوي د هغې مخنیوی نه کړي نو ملک په ترقي نه کوي ستا صوبه به هېڅ کله ترقي نه کوي او مونږ په 18 کانسټیټیوشنل امندمنت په حواله خلک ما دا خبرو سره لیک خوام بدی لیکن رښتیا به اوري 18 کانسټیټیوشنل امندمنت چې ډېر خو چې تاسو پروینشل اټانومي ورکړه خلکو ریزرویشنز ولې د خلکو سیریس کنسرنز ولې پکې خبره بالکل ټیک ده لیکن د دې دا مطلب خو نه دی چې صوبه دونه آزاد شي چې هر څه د مرزي دا کوي نو فیډریټینګ یونټ د پاره چې دی 18 کانسټیټیوشنل امندمنت کې یو ځل بیا نظر ثانی ضرورت شته چې پاګه کې یو مخصوص چلو تاسو ایجوکیشن ورکو بل ورکو لیکن ځینې شان چې دی هغه تاسو پکار داده چې داخله خو سم د فدرل هغه سره پروینس سره هم شته دا تر ټوریزم دی دا تر ایجوکیشن دی هایر ایجوکیشن دی دا شان دی دا پکار داده چې فدرل گورنمنت په دې باندې ریوایز کړه 18 کانسټیټیوشنل 28 تلوین نه پس خیبر پختونخوا حکومت اته سواره به قرضه اغستله خبره دا ده چې دا 800 ارب روپۍ تاسو ذکر وکړو د دې ذکر په میډیا کې ډیر کم کیږي او زه ستاسو لپاره دعا هم کوم چې ټرول نشي او خراب نشي ولې دا رنګ رښتیا چې څوک وایي هغه په سوشل میډیا باندې دا ډیر مطلب زدا وایم چې د بد مرغه دا سوسایټیز موږ یو ډیر کمزور او ویک پوینټ دی چې موږ یو دم چې دی اګریسیو سو او دا نه ګورو چې دا موږ خو هغه پینکی چې دی هغه جسټیفیکیشنز هم ورکو چې پینکی هم ډیره ښه ده نو مطلب دا دی دا معاشره سره تعلق لرو د بد مرغه او دا تا چې کوم خبر وکړه 800 روپۍ کرپشن دا قرضه چې دا قرضه چیرې لاړه سوال دا دی قرضه خو تا واخستله قرضه بد نه ده چې خپل ډیولپمنٹ د لپاره کار وکړي خپل پبلک سېکټر ډیولپمنٹ پروګرام چې دی هغه انهانس کې هغه د لپاره کار وکړي ټوریزم کې کار وکړي روډ انفراستراکچر جوړ کې انسټیټیوشن جوړ کې بالکل ټیک دی دا غي اډیټ وشي هغه شفافیت د لپاره قومي احتساب بیرو راسي او دا وګوري چې دا 800 ارب روپۍ چیرته لیدي ماس ټرانزټمنت صوبه وا پاکه 100 بلین ته ورسېد ایو پکې مابین کې دا خبره وشو چې دا خو ایشین ډیولپمنٹ بیک پروجیکټ او دا خو موږ نه کړی دا خو فلانې کړی دا تر د کفتر رنګ ایسترګي نشو پټولې تاسو چې په انډیا کې ډیر زیات فین دي الته تاسو بلا شي خلک کوم دي تاسو ګوري تاسو اوري انډین آرمي چیف لخوا دمکی امیز بیان مخه تر راغلی دي اشل ډیر وخت بعد بیپن راوت اول د دی چیف اف ډیفنس سټاف او جنرل بیپن راوت هغه دارنګ دمکیان ډیر کول او غوس جاएंगे تباہ کر देंगे اتنے ټکڑے کر देंगे اوس د دې بعد چې دا بدو یو ځای اوس راپورټ وسو اچانک د دې یو پس منظر دی تاسو وګورئ اوس نریندر مودي چې د هغه تل دی یو ای ته او الته یو دفاعي معاهده او سره کړی د ډیفنس پیکټ ولاکه چې دا اچانک دوبۍ ته ولې دا ضرورت پیښ سو زه دا عقل ته حیران یم دا سوچ ته حیران یم چې فادر کنټری اور
फादरलैंड او مادرلैंड دواړه یو ځای ولې په مارکه حق کې یعنی اسرائیل او انډیا جوائنٹ په پاکستان باندې حمله وکړه او پاکستان داسې طبیعت ور برابر چې په یو غنټه کې د ملټری انسټالیشن مرتبه کړ هغه جهازونه تاول د لکه هغه پرزې نه دارنګ پرزې به پرته وي اوس یو ای د چا سم مدد غواړي د هغه سم مدد غواړي چې د پاکستان مقابله نشي کولای دا امریکای خپل انسټالیشنز ولې د امریکای دفاعي نظام ستا آیرن ډوم ستا S-400 او نور چې کم ایر ډیفنس سیستمز ولې هغه ایران ور تباہ کړي نو دا به اوس یو ای مدد څوک کوي مطلب ما په دې دا خپل د یو ای حکومت او انډیا هم د دې جواب نشي ورکولای د دې پس منظر دغه دی چې د آرمي چیف چې دا نه راپورټ شوی د دمکیانې ورکوي کېدای شي د الیژن کریج شوی دی او په میدان کې اوس راغلی دی نو امریکا د یو ای حفاظت د پاره اوس نو اونکو ایران طبیعت ور برابر نو دا به انډیا چیش کوي یوه خواته فادرلینډ ناشته بالکل بلې خواته مادرلینډ را لې او یو ای سره ډیفنس پیکټ وکړو او دلته ډیر نږدې الته پاکستان ناشته د سعودي عرب سره ډیفنس پیکټ دی نو د دې مطلب څه مطلب شو ټیک دی دا خو آبیل مجھے مار والا خبره ده نو موږ به یو کار وکړو موږ به پیرالل کاروایی وکړو نه موږ به پیرالل ټکای وکړو هغه خواته چې دی فادرلینډ بم نږدې سي دلته به مادرلینډ هم نږدې سي نو دا ډیره غلطه فیصله وا او مودي چې په دې باندې ډیر خوشاله کیږي خو زه دا وایم چې دا دمکیانو باندې هیڅ نه کیږي هغه یو مثال ورکوي نه جو زیاده گرجتے او برستے نه نو دا خو هر وخت د عادت وی چې او تا نه ول دل چې او لاہور پورٹ پہ حملہ کر دیا گھس جاؤ اگر نو کراچی والا بھائی INS وکرانت بس پھوڑ دو کراچی کو بھون ڈالو اور براموس فائر کر دو دا خو خالی خبرې دي لطیفه دي نو په دا لطیفو باندې باید موږ سنجیده مجلس کې چې دا لطیفو ګرسه هغه ونه کو د دې پروا ونه بنیاد المرصوص کې کوم شکست موږ انډیا ته ورکړې دي هغه اوس په ویله هکړین دي د بنیه یو مسله وي بنیه چې دی خپل تکلیف چې دی په ډیر کلو د ذهن نه وځي نو موږ ډیر سخت تکلیف ورکړې دي ته او دا تکلیف چې دی دا به هر کال چې مارکه حق راځي 10 مئی راځي 6-7 بیا 10 مئی چې راځي نو دا د دې لپاره به یوم سیای او د دې لپاره ما خو یو ټیپیکل ټرم د دې لپاره استعمال کړی ضرورت ما تاسو چې دی دا روز چې دی ایز ا یوم ټوکای مناو کوي نو تاسو کاروایی تیتری سوشل نو زه دا وایم چې په پاکستان کې موږ دا وګورو او زه ستا د پودکاسټ په توسط باندې د خپل د پاکستان د ولست د پیغام ورکوم چې خدای ته وګورئ پالیټکس هم مشکولې سو په آپس کې تنازعات هم لرو په آپس کې نو ډاوټ په دې کې شک نشته مطلب دیر از نو پویتر دا رنګ ټول کوئی یو پویتر نشته نه مقدس غای دا ټول سره غلطیاں سوي دي اسټابلیشمنت سره غلطیاں سوي دي ډیکټیټرانو سره غلطیاں سوي دي مونږ وسم کې دې غلطیاں کو پرفیکشن دیر از نو پرفیکشن خو پکار دا چې کم ټیم د انډیا محاذي د ایران اوس د ایران واری را لیدا ځینې کسان د یو ای سره ګډسول اوس د پاکستان مارکا یک معاملہ را ده د انډیا سره ګډسول اوس هلته اپریشن غضب للحق سو دی افغانیان سولي خو په دې سر نه خلاصيږي چې د دشمنی د چا سره ده د پاکستان سره ده د فوج سره ده د آرمی چیف سره ده کنفیوژن دا دی چې بای پاکستان سلامت نو تی پالیټکس هم کوي په یو بل باندې اوس زه خپل کنسرنز لرم سیریس اګریونسز لرم چې بلوچستان په حواله باندې چې بلوچستان د لپاره هغه کارونه موږ نه دي کړي په کار دادي چې موږ کارونه وکړو یعنی ملټری فورسز خپل کار کوي نه هغه اپریشن کوي انټيليجنس بیسډ اپریشن کوي دا سیول قیادت چې دا چیشته لپاره ناشته دا خلکو ته ولې روزګار نه ورکي دا بیروزګاری ولې دا امپلویمنت ایشوز ولې را روان دي دا ځوانان ولې 3.5 लाख ماسترز او ګریجویټس بیروزګار دي دوی ته ولې اپورچونټیز نه ورکي نو دا زما خپل ډومېسټک ایشو ده نه زما خپل نېشنل ایشو ده زه په هغه باندې ډیسکس کوم لیکن زه کښینم د انډین چینلز باندې چې د پاکستان خلاف وګایږم یا هغه د دې هغه مستر ټرول چې دی هغه نه دا بالکل زه دا وایم چې دا خو بالکل د تجزیه دار رنګ ده لکه هغه نه پکوړې چې خرڅيږي په کاغذ کې دا خو دغه کریډیبিলিټي هم نشته چې پکوړې پکې خرڅ کی دا هغه خبرې چې دی ریټویټ کوي بیا یو دوه ناس دی یو هغه ابګوړه راجا دی کچې عادل راجا هغه نوی شورلیانی بیا هغه بل یو په خر باندې چې لاړی اچھا اول میں نہیں جاؤں گا آپ کو ټکر کا آدمی ملا ہے هغه چیرې وتخته دی هغه التناس دی هغه دا وایي چې بھائی پاکستان کې ناوله خبره وکړه وایي په پاکستان کې 50% پاکستانیان چې دي نیتن یو خوخی
تاسو د عمران ریاض خبره د عمران ریاض خبر نو زما زه دې شي ته حیران یم چې بای اول پاکستان ته وګورئ بای که پاکستان سلامت نو سیاست هم وکړي خو پاکستان لازمي دی پاکستان د لپاره خبره وشي دا خو یو خاص ګرو دی جی چې د کوم سپورټر پاکستان کې درنه هم شته چې کله پاکستان باندې داسې قسم حالات راشي دوی د پاکستان مخالف صفونو کې وردي اچھا دا سپورټرزم نه دي دا یو کلټ دی او مخصوص طبقه ده هغه بیا د خلکو د جذبات سره بازی کوي د سنټیمنت استعمال کوي اوس وګوره د پاکستان کې یو پرفارمنس بیسډ پالیټکس او یوې خواته پاپولیست پالیټکس یعنی پاپولیزم دی په ګرد دنیا کې موو چلی دی ډونلډ ټرمپ پاپولیست نیتنیاهو پاپولیست نریندر مودی پاپولیست ماضی کې بورس جانسن پاپولیست لیکن پرفارمنس بیسډ پالیټکس دا ټیم مشته اشد ضرورت شته ډیر ښه خبرې کوي ډاکټر سجاد دی ډیر ښه رواني ډیر ښایسته ویشتانې جوړ کړي دي دا معیار نه دی معیار دا دی چې یار زه سونه کمپیټنټ یم زه سونه ښه کابینټ جوړولی شم زه سونه ښه پرفارمنس ورکولی شم زه سونه ښه خلک انګیج کولی شم زه سونه ښه د ولس دپاره کار کولی شم په کار دا دی چې دا پرفارمنس بیسډ وای اوس زه حکومت ته م یو مشوره ورکوم او دا ستا اونیر زه دا مشوره ورکوم خدای ته وګورئ چې تاسو خپل د ولس لپاره کار وکړئ بېشکه موږ ډېر ښه میډیټر یو په دې کې هېڅ شک نشته د پاکستان د میډیشن چې کوم کردار دی د پاکستان چې کوم سالسي کردار دی د پاکستان چې کوم مارکای حق اپریشن دی پاکستان بنیان المرصوص اپریشن دی په دې کې هېڅ شک نشته ګرد دنیا مني خو خدای رسول ته وګورئ د عام ولس لپاره دا پټرول د دې بنیادي ضروریات اشیاء خوردونوش مارکیټینګ دا مارکیټس کې چې دی پرایس کنټرول کمیټیانې چیرې ناست دي هر سړی هغه نه بې لګام ګوړې کی طرح نو خدای ته وګورئ حکومت څخه دا خواست کوم که تی غواړئ چې ستاسو دا کامیابی انټیکټ تاسو غواړئ چې انټیکټ ساتئ نو هغې دپاره به تی عوام دپاره د عوام د ولس دپاره پټرول کې سبسډي ورکړئ که سبسډي نسي ورکولی خو یو مخصوص طبقې ته چې دی هغه فیسلیټیټ کوي لکه تاسو ویلي وو چې موږ 2000 روپۍ پټرول کې ورکوو هغه کې فیسلیټیټ کوو یاره بجلی ټیرف ذمہ دار زه یم پټرول ټیکسز ذمہ دار زه یم حکومت دې هم څه ذمہ داریانې واخلي پروټوکول دې لږ کم کړي هغه ایکسټرا فیول چې ورکوي دا آفیسز ته ورکوي سیکرټریټ ته ورکوي امپلایز ته ورکوي ګورنمنټ امپلایز ته ورکوي هغې ډیډکشن وکړي کفایت شاري دې شروع کړي لازمي دی چې د کیبنټ ممبر سره به شپږ ګاډیانې لازمي دی چې هر ایم این اے او هر سینیټر به یو سرکاري ګاډي او د سره به پټرولي لازمي دی چې په فری ټکټان به دوی ته ملاویږي ولې وای چې بد وخت راځي دا رنګه واقعیاتو کې چې تاسو ما ته وایست تا ته دوی حکومت وایي چې یاره کفایت شاري څه تاسو کار والي خپله کفایت شاري نه کوي ولې کفایت شاري خو به اول ریاست کوي اول به حکومت کفایت شاري کوي نه اچل زموږ یو ډیفینس لاین دی هغه لازمي دی هغه ډیفینس بجټ که موږ لږ کم کو یا د بجټ باندې خلکو خبرې ډېرې کولې چې یاره دا خو ټول دفاع باندې بجټ لاړ شي او دا نو دا مارکه یک چې وشو د افغانستان څه اوس اپریشن چې شروع شو دا اوس هم پروکسیز چې کار کوي نو څوک ورسره مخامخ دی فوج دی اټ مینز دا دی چې د فوج چې کوم بجټ دی خپل پر ځای دی لیکن دا کم ستاسو پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام دی په هغه کې لږ کټ ولګوئ تاسو دا ډیولپمنٹ پروګرام کې لږ کټ ولګوئ نو دا اشیاء خوردونوش پیرشبل نان پیرشبل چې کوم پروډکټس دي چې بنیادی ضرورت دي د خلکو ښه اشیاء خوردونوش په دې باندې تاسو ټارګیټډ سبسډي ورکړئ د آی ایم ایف کنډیشنالیټیز موږ ته پته ده چې آی ایم ایف زموږ پلار نه دی آی ایم ایف ته بل سیکټر وشه خپل ریونیو سمه خپل ریونیو چې ته بجای په ټیکسز باندې ریونیو یو ځای کې خپل کسٹمز کې ریفارمز راولا اف بی آر کې ریفارمز راولا چې دا انډایرکټ ټیکسز چې دا چیرې دي اوس خو جون کې بجټ را روان دی جی ریونیو ستانه پر کېږي اوس خو نو ټیکسز څه واشي سر ګوره یو ټرم استعمالیږي ایز اف ډوینګ بزنس ایز اف ډوینګ بزنس لپاره پیس ضرورت دی هغې د خوا څه معاملات زموږ وسته کاسټ اف ډوینګ بزنس په څه چیز کې یعنی ایز اف ډوینګ بزنس لیټ سپوز ډېر ښه شو کاسټ اف ډوینګ بزنس په څه کې یعنی ستا چې کوم انویسټر دی ریل اسټیټ یې تباه کړو ریل اسټیټ پټھا بٹھا دیا والا خبره ده یعنی ریل اسټیټ ستا 200 انډسټریز چلی ستا دیاړیدار طبقه چې دغه د ریل اسټیټ سره تعلق لري ستا مستری ستا ترائی والا ستا چنائی والا ستا شٹرنگ والا ستا پلمبر دے ستا الیکٹریشن دے ستا سیمنٹ دے ستا ریت دے ستا سریه دا ستا سینیټری سامان دے ستا ماربل دی ستا ټایل دی دا خلک به څه کوي
نو ستا چې کوم ریل اسټیټ په حواله چې کوم فیصله ده حکومت غا په دې باندې دا دی چې دا دی یو ریوایز کی په دې باندې دی یو ځل بیا فیصله وکړي او ټوریزم انویسټمنټ باندې دی زیات توجه ورکړي. تاسو په خپل خبرو کې د بلوچستان خبره وکړه چې الته کې کوم پولیټیکل لیډرشپ ته په کار ده چې عوام ته نوکریان ورکړي خلکو ته. تاسو غواړئ چې د دومره کیپیبل دي چې هغوی خلکو ته نوکریان ورکول شي یا خلکو ته سہولیات ورکول شي؟ کیپیبلیټي که موږ خبره وکړو که د کرایټیریا موږ خبره وکړو خو بیا زما دوستان دي بیا پکې خوام بدی. نو دا دی چې موږ دا مخصوص وفاداران ایښي دي په دې باندې دي موږ ډېر زیات نه ریلای کوو. ای مخصوص وفاداران دي محب وطن دي خالی یو دوه درې محب وطن خو نه دی یعنی یو محب وطن چې دی هغه وزیر اعلی سی بل محب وطن به وزیر اعظم جوړای یو محب وطن به کیر ټیکر وزیر داخله به جوړای بل جوړای بل هغه ته زما په خبره پوه شوې. مری ټرایب سره والا ول نه راغلی بوکټي ټرایب سره چنګیز دی دغه خاندان دی کسان پکشتا هغه راوله د پښتني سیمې سي محمود خان دی دغه نور خاندان دی نور پښتانه دی دغه د سټیک هولډرز راوله. اختر منګل کبد دی اختر منګل یو ورور چې دی الریډي په سیپریټیسټ موومېنټ کې چې دی هغه کار کوي نو لازمي دی چې یو اختر منګل دی نور منګلان بم پکې وی کنه وی. نو تاسو پکار دا دی اوس ډاکټر عبدالمالک بلوچ نېشنل پارټي و نېشنل پارټي هر وخت چې دی د پارلیمان سیاست کړي دی نو نېشنل پارټي هم موضوع ده په داسې حالاتو کې. سرفراز بوکټي نو ډاوټ سرفراز بوکټي ټرانسپیرنسي د پاره روزګار د پاره میرټ د پاره ډیر ښه کار روان کړی دی خو الته په بلوچستان کې چې دی د کم مسوري ټرایب دی یا د دې بوکټي چې کم ټرایب دی دغه د خوا اکسپټیبিলিټي ډیره کمه ده او آرنګ چې دی مخصوصه طبقه چې دا غي خوخي ډیفینیټلی پړه لیکه خلک دی ایجوکیټډ خلک دی غي خوخي خو دا رنګ خلک چې په اقتدار کې ناست دي نو نور بلوچستان چې دی هغه ته ډیسکریمینیشن غني. نو زه دا وایم چې د بلوچستان لپاره شفاف الیکشن دی وسی شفاف غیر جانبدار الیکشن دی وسی خپل رول پلی کوم تم خپل رول پلی کوم زم خپل رول پلی کوم لیجسلیټرز خپل رول پلی کی. بلوچستان کې یو کیس نسته پټ فیډر چیرې لاړو ا د غنم سکینډل هغه چته لاړو ا د هیلث کې کرپشنز وی هغه چیرې لاړو یعنی بلوچستان کې بتا اوس نه ارویدلې چې یار یو نیب بچاته نوټیس ورکړي یا به یو انټي کرپشن یا اف ای ای به یو ځای چاپا والی یو چا د پاره یو چا احتساب شوی یلته احتساب بلا امتیاز غیر جانبدار او شفاف الیکشن او په بلوچستان کې فائنانشل ایشوز حل کړي. مین مسله د بلوچستان فائنانشل دا صوبے چې ګرد ناستے ہو بلوچستان کی بہت حالات خراب ہیں وہ بلوچستان میں تو بڑے مسائل ہیں تو پھر بلوچستان کے لیے جگرا بڑا کرو اور غیر معمولی فیصلے بھی کرو ان کو پیسے بھجواؤ. یعنی بلوچستان خلکو غا اوس وګوره زموږ چې ان اف سی بعد او بیا دغه بعد موږ ګورو اکارډینګ ټو پاپولیشن چې دی موږ فنډینګ کوو نه نو اکارډینګ ټو ایریا ولې نه کوو. بلوچستان کی اخراجات 3 گنا زیات تھی یعنی کہ 700-600 ارب سالانہ بجٹ تھے نو آغا بجٹ پکار دادے چی آغا بجٹ کم از کم 2000 عربی وجہ دادا چا کمیونیکیشن گیپ تھے ڈسٹنس ڈیر زیاد تھے صوبے پکی زیاد سی اول تچدی پکار دادی چی انتظامیہ او انتظامی چی کمی ڈھانچے دی اگے تا توجہ ورکول سی ڈپلائمنٹ زیاد سی وګوره اف سی بسونه کار کوي اف سی سونه قربانیانی دا ټیم ورکوي. شیراز خان ته خو تللی مې بلوچستان ته اوس کلات ډیویژن مکران ډیویژن کې به 100 اف سی اهلکاران 100 لیویز اهلکاران به او حساس ترین ډیویژنز دي کلات ډیویژن مکران ډیویژن او جوب ډیویژن دا درې ډیویژن دي انتهایی حساس ترین ډیویژنز دي لیکن تاسو ډیپلایمنٹ ایشوز دي کیپیسټي ایشوز دي تاسو سره ته خو به پیرل چلے یوې خواته سکیورټي میئرز بلې خواته اکنامک میئرز دا به دواړه پیرل چلے کدا دی پیرلل و چلوي ان شاء الله تعالی ملک کی خوشحالي راځي. ثانک یو سو مچ تاسو د قیمتي وخت لپاره قدرمن خو کوتونکو دا زمونږ نه پودکاسټ منګه د انډین آرمي چیف کوم بیان دی با چې کوم بیان محسوس کې غوښتل شکست ملاو شوې د پاګه باندې خبرې ترې وکړي بلوچستان حواله سره د خیبر پختونخوا حواله سره او پاکستان کې کوم سچويشن دا محل روان دی پاګه باندې خبرې ترې وکړي تاسو په خدمت کې با جبل پودکاسټ کې زری بیا حاضر کو جهات راکې. الله حافظ.